بسم الله الرحمن الرحیم. فصل نمبر 16 توابع. 14 نمبر فصل دی پدې کې بیان د توابع دی. اوس پورې چې کم اسماء ذکر شو او کم اعراب ذکر شو نو دغه اصل اعراب یعنی که مرفوع ذکر شوی دی نو هغه ته رفع حاصل شوی د عامل رافع د وجنه او دغه عامل رافع چې دی یعنی رفع ورکون کې عامل دا ډایرکټ په دغه مرفوع کې عمل کوي. هم دغه شانته که منصوب ذکر شوی دی او دا هغه کوم عامل دی عامل ناصب نو دا عامل ناصب په دغه منصوب کې ډایرکټ عمل کوي بلا واسطه. هم دغه شانته که مجرور ذکر شوی دی نو د هغه لپاره عامل د جر دی او دغه عامل د جر عمل د جر کوي په دغه مجرور کې بلا واسطه ډایرکټ. او اوس په دې فصل کې مصنف رحمه الله توابع ذکر کوي. توابع دا هم مرفوع منصوب او مجرور وی لیکن په دې کې رفع او نصب او جر د ډایرکټ عامل د وجه ناراضي بلکې دلته کې د عامل او د معمول په منځ کې یو واسطه وی او هغه واسطه متبوع وی او دا توابع چې دینو د هغه اتباع کوي هغه نه بعد راځي. نو د توابع تعریف مصنف رحمه الله په خپل بیانې چې واضح ہو کہ جب جملہ میں دو اسم ایک جگہ جمع ہو کله چې په جمله کې دوا اسمونه په یو ځای راغلي اور دوسرے اسم کا اعراب ایک ہی جہت سے پہلے کے موافق ہو او د دویم اسم اعراب د لومبي اسم موافق وي او د دې وجه یو وي د کمی وجنا چې لومبي اسم ته اعراب حاصل شوی دی نو هغه وجہ د دویم اسم د پاره هم وی د اعراب. تو پہلے اسم کو متبوع اور دوسرے کو تابع کہتے ہیں. نو په دې صورت کې د اولنی اسم ته متبوع وي او دویم ته تابع وي. پس تابع ہر اس دوسرے اسم کو کہتے ہیں جو اپنے پہلے لفظ کے ساتھ اعراب میں بھی موافق ہو اور جہت میں بھی موافق ہو. نو تابع چې دی دا هر هغه دویم اسم دی چې دی د خپل ځان نمخ کې لفظ سره په اعراب کې هم موافقي او د دنه چې کوم مخ کې لفظ یو د هغه د اعراب د پاره چې کوم وجه او سببي نو هم هغه وجه او سبب د دې د پاره هم وي نو د اعراب په وجه او په سبب کې هم دا دواړه یو وي. یعنی متبوع فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا تو تابع بھی اسی طرح ہوگا. کہ متبوع د فاعل کې دو په وجه مرفوعی نو تابع به هم د دی وجه نه مرفوعی. کہ متبوع د مفعول کې دو په وجه باندې منصوبی نو تابع به هم په دغه وجه باندې منصوبی. او کو متبوع د مضاف الیہ کې دو په وجه مجروری نو تابع به هم د دغه وجه نه مجرور وی. تابع کی 5 قسمیں ہیں. تابع دا په 5 قسمه دي. نمبر 1 صفت، نمبر 2 تاکید، نمبر 3 بدل، نمبر 4 عطف بالحرف یا عطف بحرف او نمبر 5 عطف بیان. پدې کې لومبني نمبر صفت دی. په توابع کې د ټولو نړومبه صفت دی او صفت وہ تابع ہے. صفت دا هغه تابع دی جو متبوع کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کر دے چې دا د خپل متبوع خو یا خراب حالت ظاہر کی. جیسے جاءنی رجل عالم، اس مثال میں عالم نے رجل متبوع کی علمی حالت کو ظاہر کیا ہے. پدې مثال کې عالم چې دی نو دې د رجل متبوع علمی حالت ظاهر کړی. جاءنی ما تراغ رجل یو سړی عالم داسې چې عالم دی نو عالم د رجل حالت بیان کړی چې دا رجل چې دی نو د حالت هغه علمی دی یعنی دا علم والا سړی دی. یا متبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کری یا دا صفت چې دی نو دی د خپل مطبوع حالت نه بیانې
بلکې د مطبوع سره د یو بل سیس تعلقي او دا تابع د مطبوع د هغه متعلق حالت بیان کی. جیسے جاءنی رجل عالم ابوه، ما تراغ یو سړی چې عالم دی د هغه پلار، نو پدې ځای کې رجل مطبوع دی او عالمون د رجل حالت نه بیانې چې رجل عالم دی، بلکې د رجل سره د یو کس رشتہ او تعلق دی چې د هغه پلار دی، نو عالمون د هغه ابوه حالت بیانې او ابوه متعلق د رجل دی، د هغه سره یہ تعلق دی. اسم عالمون نے ابوه کی علمی حالت کو ظاہر کیا ہے. پدې جمله کې عالمون چې دینو د ابوه علمی حالت بیان کړی دی جو رجل مطبوع کا متعلق ہے، او دا ابوه د رجل مطبوع متعلق دی. پس صفت کی دو قسمیں ہوئی، نو د صفت دو قسمونه شو. ایک وہ جو اپنے مطبوع کی حالت ظاہر کرے، یو هغه صفت دی چې هغه د خپل مطبوع حالت بیان کی او دیتا صفت بحاله وی. او دویم وہ جو مطبوع کے متعلق کی حالت ظاہر کرے، او دویم هغه دی چې د مطبوع د متعلق حالت ظاہر کی. د مطبوع د متعلق حالت داسې ظاهر کی چې د مطبوع سره د کم سیز تعلق دی، نو دا صفت د هغه حالت بیان کی او دیتا وی صفت بحال متعلقه، یعنی دا صفت چې دی نو دی بیان کوي د هغه حالت د متعلق د مطبوع. اوس صفت بحاله او صفت بحال متعلقه د دې دواړو د پارا دا نحو قواعد دا مختلف دي. صفت کی پہلی قسم 10 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوتی ہے. د صفت چې کوم لومبنی قسم دی کم ته چې صفت بحاله وي، کم چې ډایرکټ د خپل مطبوع حالت بیانې، نو دغه قسم پدې کې د مطبوع سره په لسو سیزونو کې موافقت وي. په لسو سیزونو کې څنګه موافقتي؟ نو هغه داسې تعریف او تنکیر چې یو معرفي بلبم معرفي، چې یو نکري بلبم نکري، تذکیر او تانیث چې یو مذکری بلبم مذکری، چې بل یو مؤنثی بلبم مؤنثی، افراد تثنیه جمع چې یو مفردی بلبم مفردی، چې یو تثنیه بلبم تثنیه، چې یو جمعی بلبم جمعی. رفع نصب جر چې لومبني مرفوع دی دویم بم مرفوعی، چې لومبني منصوب دی دویم بم منصوبی، او چې لومبني مجروری نو دویم به هم مجروری. نو د دې دا مطلب شو چې په دې لسو سیزونو کې با یک وخت په دې مطبوع او تابع کې سلور سیزونه مندلی کیږي. په تعریف او تنکیر کې یو، په تذکیر او تانیث کې یو، په افراد تثنیه او جمع کې یو، او په رفع نصب جر کې یو. جیسے عندي رجل عالم، مثال سره د دې وضاحت په اسانه کیږي، لکه عندي رجل عالم. پدې ځای کې عندي مضاف مضاف الیه خبر مقدم دی، رجل عالم موصوف صفت دا مبتدا مؤخر دی. نو خبر مقدم دا مبتدا مؤخر سره جمله اسمیه خبریه شو. لیکن مسئله دا ده چې رجل موصوف دی، عالمون صفت دی، او دا عالمون د صفت اول قسم دی، یعنی دا صفت بحاله دی، دا د موصوف حالت بیانی، د مطبوع حالت بیانی. په دې وجه باندې په لسو سیزونو کې سلور سیزونه په دې کې مندل کېدل دا ضروری دي. نو لومبي سیز په دې کې رجلن نکره دی، نو عالمونم نکره دی. دویم سیز په دې کې رجلن مذکر دی، نو عالمونم مذکر دی. دریم سیز په دې کې رجلن واحد دی، نو عالمونم واحد دی. او سلورم په دې کې رجلن مرفوع دی د مبتدا کې دو د وجنا، نو عالمون هم مرفوع دی.
دویم مثال دی رجلان عالمانی، یعنی عندي رجلان عالمانی. نو عندي مضاف مضاف الیه خبر مقدم، او رجلان موصوف، عالمان صفت، موصوف صفت مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر سره د خبر مقدم نه جمله اسمیه خبریه. اوس رجلان دا موصوف دی، عالمان صفت دی، او دا د صفت اول قسم دی، یعنی دا عالمان دا رجلان حالت بیانی. نو دا صفت بحاله دی. په لسو سیزونو کې پدې کې سلور سیزونه په مطبوع او تابع دواړو کې موجود کېدل ضروری دي. نو رجلان دا نکره دی، عالمان هم نکره دی. یو سیز پکې موجود شو د تعریف او تنکیر نه. رجلان مذکر دی، عالمان هم مذکر دی. نو دویم سیز پکې موجود شو د تذکیر او تانیث نه. رجلان تثنیه دی، عالمان تثنیه دی. نو د افراد تثنیه جمع نه پکې یو سیز موجود شو، دا دریم شو. او رجلان مرفوع دی، حالت رفعیه په الف سره دی. عالمان هم مرفوع دی، حالت رفعیه الف سره دی. نو دا رفع نصب جر نه هم پکې یو موجود شو. نو سلور سیزونه پدې کې موجود شو. یو دا چې دواړه نکره دي، دواړه مذکر دي، دواړه تثنیه دي، دواړه مرفوع دي. دریم مثال رجال عالمون، یعنی عندي رجال عالمون. عندي مضاف مضاف الیه خبر مقدم، رجال عالمون موصوف صفت مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر سره د خبر مقدم نه جمله اسمیه خبریه. رجال موصوف دی، عالمون صفت دی، او دا صفت چې دی دا صفت بحاله دی، یعنی عالمون دا رجالون صفت بیانی. نو دا صفت قسم اول دی، او د دې کې د لسو سیزونو نه سلور سیزونه موجود کېدل ضروری دي. نو په دواړو کې لومبي سیز چې موجود دی هغه دا چې دواړه نکره دي. دویم سیز پکې دا موجود دی چې دواړه مذکر دي. دریم دا چې دواړه جمع دي. سلورم دا چې دواړه مرفوع دي. امرأة عالمة اصل کې دی عندي امرأة عالمة. عندي مضاف مضاف الیه خبر مقدم، امرأة عالمة موصوف صفت مبتدا مؤخر. نو مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه شو. پدې کې عالمتون د امرأتون صفت بحاله دی، یعنی دا امرأتون دا ستابع دی چې دا د خپل مطبوع حالت بیانی. نو دا قسم اول د صفت دی. پلسو سیزونو کې سلور پدې کې موجود کېدل ضروری دي. یو دا چې دواړه نکره دي، دویم دا چې دواړه مؤنث دي، او دریم دا چې دواړه مرفوع دي، او سلورم دا چې دواړه واحد دي. امرأتان عالمتان پدې ځای کې دا هم مبتدا مؤخر دی. اصل کې دی عندي امرأتان عالمتان. نو عندي مضاف مضاف الیه خبر مقدم، امرأتان موصوف، عالمتان صفت. موصوف سره د صفتنا دا مبتدا مؤخر. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. پدې کې هم په لسو سیزونو کې سلور سیزونه موجود دي. لومبي دواړه نکره دي، دواړه مؤنث دي، او دواړه مرفوع دي، او دواړه تثنیه دي. او اخیری عندي نسوة عالمات. پدې کې هم نسوة موصوف، عالمات صفت، او دا د صفت قسم اول دی. پدې کې په لسو سیزونو کې سلور موجود دي. دواړه نکره دي، دواړه مؤنث دي، اور دواړه مرفوع دي، اور دواړه جمع دي. دوسری قسم 5 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوتی ہے. اور دویم قسم د صفت چې دی کم ته چې صفت بحال متعلقه ہی ہوئی، یعنی هغه صفتو چې هغه د خپل مطبوع د موصوف حالت نه بیانی بلکې د هغه د متعلق حالت بیانی. نو دا صفت د خپل موصوف او مطبوع سره په 5 سيزونو کې په دوه کې موافقي. یو دا چې په تعریف او تنکیر کې به موافقي، یو معرفت بل بم معرفي، یو نکره بل بم نکري، او دویم دا چې رفع نصب جر. باقی په تذکیر او په تانیث کې او په افراد تثنیه او جمع کې موافقت د دې ضروری نه دي، ځکه دا قسم ثانی دی
دا صفت یعنی صفت بحال متعلقه دی. او د دې مثال دی جاءتنی امرأة عالم ابنها، ما ترالا یو خزا، دا سے خزا عالم ابنها چې د هغه زوی عالمو. اس مثال میں عالمن اور امرأتن کا اعراب تو ایک ہے، پدی مثال کې د امرأتن او د عالمن اعراب خو یو دی، او دویمه خبره دا چې دواړه نکره هم دي، مگر چونکہ عالمن سے ابنها کی حالت ظاہر ہوتی ہے، لیکن چونکہ دا عالمن چې دین په دې سره حالت ظاهری او بیانی د ابنها، اس لیے عالمن مذکر لایا گیا، په دې وجه عالمن مذکر ذکر شوی دی، او د امرأتن د مناسبت د وجه نه مؤنث نه دی ذکر، ځکه عالم دا حالت نه بیانی د امرأتن، بلکہ عالم چې دینو دا حالت بیانی د ابنها، هغه ابنها چې هغه متعلق د امرأتن دی.